نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. دا سورة لهب مکی صورت تے پدې کې الله سبحانه وتعالى دا ابو لهب ذکر کړی دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترونو کې راتلو او دا د عبدالمطلب صاحب چې کوم دی نو زوی و او ابو لهب به ده ته ځکه وی چې د ده خپل نوم عبدالعزا او دا د کفر او د شرک نوم نو الله پاک د دې ذکر نه فرمایلو او ابو لهب به ده ته ځکه وی چې د ډېر تک سور سپین و چې کله به غوسه شو نو مخ به نور هم زیات تک سور شو نو هغه وینه به ټوله مخ له راغونډه شوه نو د دې د وجې نه دته د اور شغلې طرف ته اشاره وه چې د اور شغله داسې غوسه به وله ډېره زیاته ورتله نو داسې کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله حکم میلاو شو چې وانذر عشیرتک الاقربین چې ته ویروه دا خپل نږدو خلک د الله پاک نه یعنی قریشو طرف ته الله پاک اشاره وفرمایله قریشو نه چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د قریشو نه او دا خاندان چې کوم دی قریش قبیله په مکه معظمه کې وه نو د دې نه مراد دا و چې ته دا خپل خواوشه دا کم چې کوم دی یعنی دا اول دا خپل قام قبیله چې کوم مکه معظمه کې تا سره اوسیږي نو دی د الله پاک نه ویروه او چونکې دا د عام دعوت دپاره الله پاک یو حکم نافذ کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا حکم ملاو شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه لاړو او د صفا په ډیری باندې وختو او صادر داسې خلکو تړکۍ ورته چې یا صباحا یا صباحا د دې مراد به دا و چې ای خلکه راشئ زه تاسو ته یو اهمه خبره کومه یا خلکه تاسو راشئ او زه تاسو ته یو اهمه خبره کومه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول خلک چې کوم دی نو په یو اواز باندې راغه او د هغې وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته په خپل ژوند کې دروغ نه ویلي نو دی کافرانو چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه و وسلم چې کوم دی نو هغه رښتونی ګڼلو او دغه شانتې امانتګر یې هم ګڼلو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره به خلکو امانت کېښو نو هغه به ورته پوره واپس کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا اواز ولګولو چې تاسو راشئ زه درته یو اهمه خبره کومه نو ټولو خلکو خپل کارونه پرېښو او مفسرینو حضرات فرمایلي چې دا د مازدیګر تقریبا وخت او دا چونکې په هغه زمانه کې بجلی نه وي نو خلکو به د ماښام نه مخکې خپل کارونه ختمولو په هیبت باندې چې مازدیګری به شو نو هغې کې به کارونه راغونډول او په وخت باندې په رڼا باندې به ځان کورونو ته رسول له خوا اشاره کلو نه به خلک راغلي وو هلته به چونکې دا مکه معظمه مقامي ځای او دلته کې به خلک راتله یعنی عمرې له حجونو له نو دلته به هر وخت بیړه وه نو دا یو قسم بازار و او دلته کې به خلکو سوداګانې هم خرڅولې نو دغه وخت د خرید و فروخت هغه وخت او ډېر زیات په زور و شور باندې و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا آواز ولګولو خلکو خپل کارونه په ځای باندې پرېښوه چې محمد صلی الله علیه وسلم څه فرمایي رښتونی امین او صادق څه فرمایي او لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېده رسول پاک صلی الله علیه او په دې کې دا ابو لهب مو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اول د دې نه تپوس کوي د ټولو خلکو نه
چې آیا که چېرې زه تاسو ته ووایم چې د دې غر شانه د دې ډیرې د شانه په تاسو باندې یو فوج حمله کوونکی دی، تاسو به ټول ولوټي او ستاسو مال به ټول ولوټي او تاسو به ټول قتل کی او ستاسو ښځې او بچي دا به ربوزي او ستاسو مالونه به هم ټول ضبط کی لوټ به کی، نو تاسو به دا خبره ومنئ. نو هغوی په یو اواز ووایي چې بېشک مونږ به ضرور بنو، ځکه چې تاسو چېرته مونږ ته د دې نه مخکې سره دروغو خبره نه ده کړې، نو که تاسو داسې ووایئ نو مونږ به یې ضرور منو او په هغې باندې به عمل کوو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل چې قولو لا اله الا الله تفلحون، تاسو ووایئ چې لا اله الا الله نو تاسو به کامیاب شئ. د لا اله الا الله په معنی باندې خو دغه عرب ښه پوهېده، ولې چې هغوی ته خو د ترجمې ضرورت نه و. مونږ خو ته خو چې د دې ترجمه کېږي او بیا تفسیر بیانېږي، مونږ خو عجب یو که نه، مونږ خپله ژبه ده نه. لحاظ هغوی چې کله دا واورېده لا اله الا الله نو د دې معنی دا ده چې نشته د لایق د عبادت مګر یو الله دی. او هغوی دغه وخت کې د 360 بوتانو عبادت هم کولو، الله یې منلو او سپریم پاور یې الله منلو، لیکن هغه سره دا په څه ناسه حیثیت سره چې کوم دی دا شریکان کړي دا بوتان، چې دا د بارانونو خدای دی، دا د زامنو ورکولو خدای دی، دا د ودونو کولو خدای دی، دا په کاروبار کې نفع راوستونکی دی خدای دی، او مختلف درجې ورکړي وي. او یعنې هغه وخت کې چې کوم بوتان هغوی جوړ کړي نو او دا ټول صالحان بندګان چې کوم د الله پاک په خپل وختونو کې وفات شوي نو د هغې به دغه قبیلې والا یو بوت جوړ کړو د یادګار په طور باندې، او هغه به بیا ځان سره د قبیلې کې دغه دپاره ساتلو چې په مونږ کې هم داسې سړی تېر شوی دی چې هغه ډېر نیک او پارسا او نیک عمل به یې کولو او ډېر دغه بو، نو هغه به هغه یې ډېر په دغه باندې یادولو. خو د افسوس خبره دا ده چې په زمانه کې یو قسم دا نه کول چې د هغه نیک عمل چې کوم نیک عمل یو نیک صالح بنده کړي وي د هغې عمل باندې عمل وکړي او د هغې تابعداري وکړي او هغه شانتې عمل وکړي چې هغه هم جنت تلو والا جوړ شي، بلکې هغه به دی سفارشي ګڼلو چې بس ده دا عمل کړی دی، بس دا زمونږ دپاره کافي دی، زمونږ د ټولې قبیلې دپاره کافي دی، دی به زمونږ سفارش کوي، بس مونږ چې هر څه کوو. او همدغه عقیده نن سبا په دنیا کې د ډېرو فرقو ده چې هغوی په خپله هېڅ عمل نه کوي، هغوی وایي چې بس مونږ به عملونه نه کوو، مونږ به نافرمانیانې کوو، د الله حکمونه به ماتو، نه به مونځ کوو، نه به اودس کوو، نه به چې کوم دی نو زکات ورکوو، نه به حج کوو، ټولې نافرمانۍ به کوو، قتل و غارتګیري به هم کوو، ذخیره اندوزي به هم کوو، خلکو سره به زیاتې هم کوو، د خلکو مالونه هم په ناحقه خورو، او یعنی هم حقوق العباد کې به چې کوم دی نو نافرماني کوو د الله، او هم حقوق الله کې به هم د الله نافرماني کوو، په دواړه طرف ته معاشرت به هم ټیک نه ساتو. خو لیکن د یو ولی لمن به یې نیولي وي او د هغه زیارت ته به ځي او هغلته به چې کوم دی نو سوالونه کوي او چې ته به زما بیړه پار کړې او ته به دا زما کوې او ته به زما دا کوې، او داسې طریقو سره چې کوم دی نو یعنی مطلب دا دی چې هغوی هم دا خپل بوتان ګڼل او هغوی به دا دغه کول. نو دا د شیطان نوراني جالونه دي چې مختلف خلکو ته په مختلف طریقو سره اچولي وي او هغه کفر او شرک ورته خشته کړي وي او په بل رنګ کې ورته پیش کړي. وی رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وی مفهوم داسې دی چې وی 90,000 نه زیات یعنی مطلب دا دی چې نورانی جالونه یې د سره چې پس ظاهر کې به دا د ثواب کار ښکاري، لیکن هغه به سخت بدعت وي او سخت کفر او شرک به یې هغه کار کول او هغه به خلک یعنی ثواب کار ګڼي او په هغې کې به د یو بل نه مخکې کېږي او په هغې کې به مال او دولت هم لګوي او په هغې کې به مال او جان هم لګوي او په هغې کې به اولاد هم لګوي، نو خو هغه به بې ځایه لګوي، ولې چې هغه به الله سره شرک وي یا الله سره په څه ناسه طریقې سره به هغه د شرک په زمره کې راځي. لہذا الله پاک دې مونږ ټول د داسې بت پرستی او وغیره داسې عقیدو نه په امان کړي. نو دغه خلکو هم دغه عقیده ونه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې کلمه پیش کړه چې د الله نه ما سوا بل څوک
قوت طاقت والا نشته او نه څوک بل څوک کار کولو والا شته، نه څوک چې کوم دی نو بچکولو والا شته، نه څوک زامنو ورکولو والا شته، او نه څوک د چا یعنی مطلب دا دولت زیاتولو والا او نه ودونه کولو والا، نه بیماری ختمولو والا، نه آفتونه ختمولو والا شته. صرف یو الله دی چې د هغه ته به تاسو سوال کوئ او د الله نه به غواړئ. یعنی لا اله الا الله نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی. بس صرف الله ته به سجده لګوئ، د الله نه ما سوا بل هیچا ته نه ټیټېږئ، هیچا ته به سجده نه لګوئ. کله چې دا خبره دی واورېده نو دی په دین باندې دا وړومبی چې کوم دی نو ګزارو. نو په ټولو کې زړور کس چې کوم دی نو هغه ابولهب راپاڅېده. ولې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو، او اکثر تاسو به کتلی چې دا تره یا پلار دا چې که نه نو دا په سړي باندې ډېر چړ چړ راځي چې داسې یو کار وکړي. نور خلک رستي، ولې چې د هغه کام قبیلې ته ګوري، د هغه افرادي قوت ته ګوري، نو هغې غږ نشي کولی. لیکن چې کوم ستا د خپل ټبر او خپل رشته دار دی وي د ټولو نه غټ مخالف به د هغه جوړېږي. نو دا د ترو نو هغه د غوسې نه تک سور شو او ورته وایي چې تا ایله بیله مونږ د دې کار دپاره راوغوښتو او زمونږ دا ټول وخت ضایع کو، او وایي کاڼې راوایشتو رسول الله صلی الله علیه وسلم پلی ګزار کو. نو الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې د هغه دا حرکت چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګزار وکړو، بعضې دغه کې راغلي دي چې موږ ته پخوانو استادانو به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګزار وچلولو او سپېړه ترې وویسته، یا بعضې لیکلي دي چې کاڼي باندې وویشتو، نو کاڼی هغه طرف ته ګزار کو. خو دومره په ګهرایه کې تللی نه پکار، خو دل یعنی بد رد ووي او وی چې یعنی مطلب دا تباه او هلاک دي، تباهي او هلاکت دي وي ستا دپاره چې تا ایله ویله مونږ د دې کار دپاره راوغوښتو. دا څه خبره وه چې دا تا وکړه مونږ ته چې د الله نه ما سوا بل څوک څه نشي کولی او هغه د هغه صرف عبادت کوئ. دا مونږ چې کوم دی نو مونږ خو هم څه غلط کار نه کوو، مونږ هم حاجیانو له اوبه ورکوو او هغوی له جوړې جامې او خوراکونه پرې کوو، د هغوی خدمت کوو، د الله د کور خدمت کوو. خو دا خو د الله ولیان دي او د هغه چې کوم دی نو خاص بندګان دي. مونږ خو دا وایو چې یاره د دوی په وسیله باندې به مونږ ځو. نو لحاظه دا څه خبره وه چې تا مونږ دې لپاره، نو الله پاک ته دا خبره ټول نه زیاته ناخوښه شوه چې ده په دې کې پهل وکړو او د ډېر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ملامته کړو او د خلکو په مخ کې چې کوم دی نو هغه ته بد رد ووي. نو دا الله پاک په دې صورت کې چې کوم دی نو د هغه ډېر سخت دغه فرمایلو او په هغې کې الله پاک فرمایي تبت یدا ابي لهب و تب، مات دي شي دواړه لاسونه د ابولهب او هغه د برباد شي، ځکه چې په خپلو ګزارونو لاس سره د ګزار کړی و، چا یې کاڼي ویشتې وي، یا یې سپېړه ویستې وه، یا هغه طرف ته اشاره کړې وه په لاسونو سره. دې کې هره یوه خبره چې وي هغه به یعنی الله ته ښه پته وي. نو الله پاک د ده لاسونو طرف ته اشاره وفرمایله، ځکه چې لاسونه د یو کار سبب ګرځي دپاره. او بیا الله پاک فرمایل ما اغنا عنه ماله وما کسب، په کار را نغې د ده مال د ده او هغه څه چې ده وګټل. د ده بچي و ډېر زیات او ډېر مال او دولت و. نو وایي په د مرګ په وخت کې او په قیامت کې به د ده هېڅ څیز په کار را نشي او نه به په دنیا کې په کار راشي، ځکه چې دې دله خو الله پاک مهلت ورکړی تر جنګ بدر پورې. په جنگ بدر کې دی بیمار شو او ټول سرداران چې کوم دی نو تلل جنگ بدر دپاره د مکې، او په هغې کې ابو جهل او هغه راغو او ورته یې وی چې غالبا زه دا وینم چې ته د تره د خپل واره په حق کې مونږ سره ځې نه، لہذا مونږ دا وګڼو چې یعنې مطلب یې ته د هغه په زړه کې چې کوم دی نو منونکی یعنې په هغه باندې ایمان روڼونکی. نو هغه ورته وی چې نه داسې هرګز نه ده، بلکې زه بیمار یم، زه تلی نشم او زه به چې کوم دی نو تاسو له ډېر زیات مال درکمه او زه به د مال امداد تاسو سره وکمه، چونکې زه بدني طور باندې سټ نه یم، زه تلی نشم، بیمار یم. نو دغه وخت کې چې کوم دی نو
زه به تاسو له ډېر زیات مال درکم او تاسو هغې باندې خپلې اسلحې والئ او مضبوطې کوئ. نور ځان سره کسان په هغې کې بوځئ، اوښان موښان پرې واخلئ او نور چې جنګ کوم سامان تاسو له پکار وي نو هغه پکې واخلئ. او زما زامن چې کوم دي نو دی به تا سره ځي او دی به چې کوم دی نو تا سره په دې کې دغه کوي. لحاظه زه خو بیمار یم. نو په ده باندې اثار لږ لږ راغلي وو، یعنې مطلب دا تبه پرې راغلې وه. او دې چې کله دغه جنگ بدر وشو نو په هغې کې خو ابوجهل هلته کې مردار شو او بیا اویا سرداران په هغې کې ټول مرداران شو. نو دې دله چې کله دا خبر راغو نو دې د هغه خبر د وجې نه نور ډېر زیات خفه شو او دې بیا د دونه ګوټن محسوس کو او دومره هغه غم پې غالب شو چې د ده په دې مرۍ کې یو غټه دانه راوخته او خوراکي دانه چې پخوا به مشرانو زمونږ وي چې خوراکي دانه پرې راوخته او د هغې دانې نه بیا سړی نه ښه کېدو. ابره کینسر غوندې یو بیماري وه چې هغه به په څو ورځو کې دننه بس سړی دننه څښاک او ختم به کو. او دا داسې یو بیماري وه چې دا به نورو خلکو ته هم لګېده. د دې د وجې نه مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی یعنی مطلب دا دی دغه بیماری کې دی اخته کو په د باندې دغه ګرسټ راوختو او کله خلکو چې وکتل چې دا خو هغه بیماري ده ته لګېدلې نو دی تنهایه کې پرېښو او د غلامانو په لاس به یې دله څه لږه غوندې روټۍ او ترکاري به یې ورلېږله. خو کله چې دی مړ شو نو بیا دله بیا څوک د یاري ورتله نه چې دا بیماري به مونږ ته ولګي. نو خپل زامن هم وله نه ورتله، خپله ښځه هم وله نه ورتله او دغه شانتې ټولو چې کوم دی نو یوازې پرېښود. 3 ورځې د ده لاش پروت و، بیا څښاک بدبویي شروع شوه. خلکو غوبل جوړ کړو چې د ده لاش خو چېرته ښخ کوي که نه. نو خپلو زامنو خو چونکې ورتله نه او خپل اقربا هم نه ورتله، خپل خپلوان هم نه ورتله. نو غلامان یې راوغوښته، حبشي غلامان، او هغوی ته وی چې دا اوچت کوي په څه طریقې سره. نو هغوی لرګي ونیوه او په هغه لرګو کې چې کوم دی اوچت کو او یو کند یې ولو کنسته او په هغې کې ور واچولو او د پاسه یې پې کاڼي ور ویشته او بند یې کو د هغه لاش په هغې کې. نو په دې طریقې سره الله سبحانه وتعالی د هغه مال چې کوم دی هېڅ په کار رانغو او نه د هغه اولاد په کار راغو. نو الله سبحانه وتعالی فرمایل چې مرګ سره سره به مخې سره به چې کوم دی نو د باندې به د مرګ فرشتې راشي او په ده باندې به عذاب شروع شي او په دغه وخت کې به نه د مال په کار شي او نه به اولاد په کار شي. نو الله پاک فرمایي ما اغنا عنه ماله وما کسب، په کار را نغې د ده مال د ده او هغه څه چې د وګټل. سیصلا نارا ذات لهب، ډېر زر به دی داخل شي په اور کې د شعلو والا، یعنی چې څنګه دی مړ شي نو دی به د اور په شعلو د دوزخ کې داخل شي او د عذاب د جهنم د باندې مسلط کړی شي او دته به قبر چې کوم دی نو د دوزخ د کنده وګرځي او دله به سخت عذاب ورکولی شي دغلته. او بیا الله پاک د ده د ښځې ذکر دلته کې وفرمایلو وامرأته، او د ده ښځه هم ورسره حمالة الحطب، اوچتونکې د خشاک، فی جیدها حبل من مسد، په سټ کې د هغې رسۍ ده مضبوطه غوښتل شوې بڼېدلې، یعنی داسې رسۍ چې مضبوطه رسۍ. په هغه وخت زمانه کې داسې رسۍ به جوړېدي تقریبا د کجورو د بوټو نه او مضبوطې رسۍ به جوړېدي. او د دې ښځې د ابولهب د ښځې چې کوم دی چې د چاچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کېده نو دې به ډېر زیات قساوت کولو او ډېره زیاته چغلخوره وه. د دروغو خبرې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې منسوب کولې او هغه به خلکو ته اورولې. او بل دې به بیا دا ډېره زیاته شومه وه، دومره زیات مال دولت الله پاک ورکړی و، دا په خپله ځنګل ته او دا ازغیدار ونې او دا بوټي بیا لکه کیکران شو یا دا کرکړې مرکړې دا چې کومې بیرې ویرې دا چې ازغیدارې بوټي دي دا به کټکول په تبرګي باندې او بیا دا یو غټ پڼ جوړ کړو، غټه بیاسته یې ساتلې وه، هغې باندې بیا کلک وتړله او دا به چې کوم دی نو بیا به یې په سر که او بیا به راتله. نو په لار دونه به یې دروند دغه راوړو چې هغه به بیا چې کوم دی په لار کې پوره وړی نه شو نو ځای په ځای به دا کېناسته او دمه به یې ورته خوړه، چېرته به یې کېښود او بیا به یې دغه شوه. نو دغه شانتې دا به تله دې لرګو پسې او دې به دا کار کولو
نو او بیا به دغه ازغي چې کله راوړل دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لار کې چول په هغه ورځو کې ټارچونه او دغه خو به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د شپې یعنی د ارقم صحابي کور ته تلو دار ارقم ته یا به چې کوم دی نو هغه بیا بیت الله شریف ته راتلو د شپې به عبادت کولو ځکه چې دوی به دفع شو ټول دا کافران لا وړو کورونو ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به راغو بیا به الله یادولو په مکه معظمه کې او دغه شانتي په بیت الله شریف کې او دا کور د ارقم کې چې کله بیا کافرانو په هغه باندې پابندي ولګوله د هغې ذکر مخکې وړوکې غونتې تېر شوی نور به مرستو راځي چې ابو جهل او دوی ورته چې موږ به په سټ باندې خپه کېږو او تا به دغه کوو خو بیا الله پاک په دې کې اور حایل کو هغه اور په وجه باندې د چې کوم دی نو دی رستو شو او خو بیا هم د خپل حرکتونه نه پرېښو او تکلیفونه به په قسم طریقو سره ورکول د هغې ذکر به انشاءالله بیا راځي په نورو دغه کې نو دلته کې اوس د ښځې ذکر کوي الله پاک چې د ښځه هم اوچتونکې د خشاک فی جیدها حبل من مسد په سټ د هغې کې رسۍ ده مضبوطه وستل شوې یعنی داسې رسۍ چې هغه بڼېدلې وي ښه مضبوطه وي هغه شلیدو واله ني نو دې یو ورځ چې کوم دی نو دغه پنډ را په سر کړی او یو سیلی راغه او سیلی چې څنګه راغه نو دا پنډ د دې د سر نه چې څنګه غورځېدو نو دې کلک نیولې وه پرېښو یې نه نو هغه رسۍ د دې سر له په مزه مزه ښکته راکوزېده او هغه پنډ چې کوم دی په شا باندې زور کولو او دی په مخه راښکو په دې کې هغه رسۍ چې کوم دی نو د دې مرۍ ته ورسېده او دا هغه پنډ دومره دروند و چې هغې ځان پسې راښکه او دی چې د راوچتېدو کوشش کولو نو هغه د دې مرۍ چې کوم دی نو اورېبله او د دې مرۍ خفي که او دا چې کوم ده نو مړه شوه د هغې نه نو الله پاک وفرمیل چې د رسۍ د لاسه مضبوطه رسۍ دی چې دا کومه بڼولې ده او په دې باندې دا کوم پنډ راوړي دا به د دې په مرۍ کې زه اچوم او دا به یعنې دا دلته کېږي او بیا په آخرت کې به د دې په مرۍ کې د اوسپنو نه یعنې د تارونو نه د اوسپنې د تارونو نه چې بڼېدلې وي او په اور کې سره شوي وي هغه رسۍ به د دې په مرۍ کې پردی او بل دغه خشاک چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې به د ازغو په تور باندې اچولو د تکلیف لپاره اچولو هغه به دا په خپل خاوند باندې او په خپل سر باندې اچوي او دغه شانتې دا هم ته همیشه دپاره ابو لهب سره په عذاب کې مبتلا وي نو الله پاک د دواړو ذکر فرمایلو ولې چې دی ډېر زیات شقاوت والا کار کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات تکلیفونه رسولي نو الله پاک د دې انجام ته رسول او د دې انجام ټولې دنیا خلکو ته وښولو چې څوک د دین زیات مخالفت څومره ډېر مخالفت کوي نو دومره سخت سزا به دوی ته ملاویږي لہذا موږ تاسو ګورو چې په دنیا کې څوک هم د دین څومره زیات مخالف وي دومره به هغه ډېر زیات چې کوم دی نو په مصیبت او په دغه کې وي او ډېر سخته سزا کې به نیولې کېږي الله سبحانه وتعالی دې موږ د داسې عملونو نه په امان کې چې د دین مخالفت وکړو د اسلام مخالفت وکړو د خپل پیغمبر او د الله د دین او د الله او د کتاب مخالفت وکړو نو الله مو د داسې عقیدې نه په امان کې او الله دې زموږ صحیح عقیده نصیب کړي چې کوم الله ته خوښه وي او داسې کارونه دی الله پاک موږ نه واخلي چې الله خوښ وي او داسې کارونه موږ الله پاک په امان کې چې هغه د الله نه خوښه وي یا الله څومره بیماران دي په دنیا کې مسلمانان هغې ټولو ته شفا ورکوي او چې څومره قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي د چا څه حاجتونه دي شرعي یا الله د خپلو غیبي خزانو نه ورته پوره کوي د حق حلالو د رزق فراغ سبب د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کړي وطن باندې وکوي او یا الله د چا ودونه ني هغې له ودونه ورکوي ښځې سړي ټول او دغه شانتې د چا اولاد نه وي اولاد صالح وله ورکوي او صالح بندګان خپل جوړ کوي سره زما د اهل عیال او ټول مؤمنان مسلمانانو سره او زمونږ آبا و اجداد یا الله څومره چې مخکې وفات شوي دي هغه ټولو مغفرت وکوي د ټولو مؤمنان مسلمانانو سره او په آخر کې مونږ ته هم دا عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم